عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځېد. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي، وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی برای خدا، دا څنګه عمر دی چې د شپې زموږ بچیان چغې کړي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق به چېرته وایي، نو مدینه منوره کې هغه ورته ویلې اوس دې مسجد نبوي نه داسې ووتل. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی، سر ته تیږه ایښې. څلوېښت ملکونه یې لاس لاندې، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل، تیږه سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم، لس پیرې خو د اواز کټ څنډم، شل پیرې خو د لمن څنډم، په شګو پروت دی او سر ته تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه یې ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی، دا تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده او په شګو یې د املاس ولید، نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی، خطبه ورکوي، یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی، او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي، منګ به څه وکړو، تاسې به څه وکړو. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه دي او بیا تا څه نه دي، بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته دا ثابتوي چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلک به په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره او سپین په لاره خطا که څوک لا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی، د سهار جمع ورکوي. د خلیفه بادشاه دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونځ نه پوهېږي، نن چې څونه اسلامي بادشاهان دي په اسلامي ملکونو کې په مونځ نه پوهېږي، په کلمه نه پوهېږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ. عمر فاروق رضی الله عنه پسې 40 صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد، الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه، تیاره وه په جومات کې چې څنګه یې سورت شروع کړ، دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د تورې ګزار. فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي. فورا یو صحابي دغه په ځای مانځه ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي. راځه خبرې د هغه چا کوه چې چا ووهه دی څه شو. هغه 40 مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه، او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېد ځان ته یې توره کېښوده او د پاسه پې څملي خپل ظالم فیصله کړه. عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي، د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي. کله چې ورته شودې ورکړې، هغه شودې د ده په زخمونو راووتې، د سینې په زخم یې راووتې. نو زوی ته یې مخ ته وکړه چې بچیا مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکم.
او ورته پلار ولې وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې عمر فاروق تمرې نو زخمونو نه به دې شودې راوځي زما د زخم نه شودې ووتې زه نور پاتې کېږم نه یو صحابي دی دی په اسمان سپور دی تللی دی حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې هغه راشي تر څو پورې د علاج وکړي کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړی په لاره کې را روان ګوري چې یوه اوزه ده او هغه اوزه یو پاڼه یې وخوړه پاڼې ته خوله واچوله پردی پاڼې یې وخوړې پردی واښه یې وخوړل صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بېرته تتاو شه عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته وایي ته څه پوه شوې وایي زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میږې به پردی پاڼې نه خوړلې دغې وزې پاڼه وخوړه معلومیږي ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدلی ای ورونو دا خو ولاکه داسې کمزوری دین یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلکو ورپورې خندا جوړه کړې پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به مې د امت سال وي نن کلټر امتي راوله په شواروز کې تا څو پیرې په پیغمبر علیه السلام درود ویله ته خدای ته رسول دی ته دین دی ته وجدان دی تا څو پیرې درود پې ویلې ورشئ قرآن کریم وګورئ هره تحول دې زما جومات کې راواخلي څونه دوړې به پې پرتې هر کور کې هره تاقچه کې راواخله دوړې به پې د پاسه پرتې وي نه ته تلاوت کوي نه دې زوی تلاوت کوي نه دې ښځه تلاوت کوي نه دې لور تلاوت کوي نه دې ګور تلاوت کوي نه دې زوم تلاوت کوي په کور کې دې ښه چې په کور کې مې پیریانه نشي یعنې ورونو چې موږ دشتو ته وځو سار پسې د خدای ته کېږدو او وجاړو چغې وخولي وهو که خدای زموږ توبه قبوله کړي دا څه چې موږ سره کېږي دا زموږ د اعمالو دا خو ولاکه داسې کمزوری دین او دا نه په ټوکو باندې